وسیم اکرم په فری کې د پاکستان کرکټ ټیم کوچنګ ته تیار شوی دی. یو ټویټ کړی تاسو له سکرین باندې ښکاري. وسیم اکرم په خپل ټویټ کې ویلي چې زه د پاکستان کوچنګ لپاره چې دی چرته هم کیمپ لګی مال دی وای زه به وردم بالکل فری، یو روپۍ هم ته ناخلم، فری به دی زه کنسلټیشن کوم، فری به دی زه د منټورشپ کوم، فری به دی سره زه کار کوم د پاکستان بازارانو سره. دا ټویټ تاسو له سکرین باندې ښکاري دی کې صفا الفاظو لیکلي دي چې زه به یوه پنی هم نه چارج کوم، ځکه د پاکستان چې وای کم خلک دي دا لږ ابیوز یو دي، مطلب بدتمیز دي، او زه دا نه غواړم چې زه په دې ایج کې 58 سال عمر دی چې زه په 58 سال ایج کې یو پریشرایز زندگی گزار کم. زه فری زندگی تیرول غواړم، زه دا نه غواړم چې ما په سبا خلک کنځلو کې نو فری کې زه د پاکستان کرکټ ټیم کنسلټیشن له تیار یم. بل طرف ته کتا سو ګوري نام نهاد کلاړیان جی د پیسو د پاره غي پسې کې خلک کنځل کوي ک ټیم تبام کې خو په خپل اوسه کې جاوید لو ګورل تر اوسه پورې د هیڅ قسم استعفا ریټایرمنټ اعلان نه کوي، ک بورډ ورلره کو کینی خپل د ریټایرمنټ اعلان نه کوي. نو وسیم اکرم دا ټویټ کړی دی چې زه د فری کې د پاکستان کنسلټیشن ته تیار یم چې د هر ځای کیمپ لګای ما د انوایټ کې مال دی وای زه به فری کې وردم او دی له بزه منټورشپ کنسلټیشن بالران چې کوم دی غي بزه تیارو ماجی. او د کې خطه لیکلی چې آی هاف سین دیٹ وای دے ډیډ ټو وکاریونس سره هم د ډیره د پاکستان عوامو بدتمیزي کړې ونه په دې وجه باندې زه څه پیسې نه چارج کوم، فری کې به ور سره کار کوم.